نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو نو دوستانو، الحمدلله مونږ ټول دا کلمه ویلې ده: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله دې ته کلمه د اخلاص وایي. دا کلمه دې ته کلمه د اخلاص وایي. لا اله زمون معبود صرف یو الله دی، او زمون د الله نه علاوه بل معبود نشته. لا اله الا الله زمون پورا محبت کامل او زیات محبت دا صرف یو الله سره، هغه شان به بل سره نه. زمون مخصوص صرف الله د پار کار کې که عبادت ته که دنیا کې یو کار کوو مقصود به د خدای رضا وي. چې سړی یو کار کوي، یو عبادت کوي یا څه عمل کوي او د ده پکې خالص للهیت او د خدای خوشحالول او د خدای رضا کول وي، دې ته اخلاص وایي. لکه تېره جمعه ما د ریا بیان کړی و. ریا کې دا وي چې عمل د ښودنې دپاره چې مخلوق ته ښکاره کړم یا مخلوق زما صفت وکړي یا د هغوی په نظر کې زه لوی ښکاره شم، نو دغه عمل سره نن دی لوی ښکاره کېږي او نه ورته ثواب ملاویږي او نه په خدای خوشحالیږي، په دې مخ به یې ولړولي: انا اغنى الشرکاء من الشرک. زه په ټولو شریکانو کې بې پروا یم د شرکت نه، چې دا خو تا د نوم دپاره کړو، دا عمل د شهرت دپاره دې کړو، د اورونې د ښودنې دپاره دې کړو، هغه تا ته ملو شوي دي، نو اوس ما نه څه غواړې؟ د دې وجې نه ډېرو اعمالو والا به آخرت کې پنچر وي او په نیکو اعمالو به هغوی ته ثواب نه ملاویږي. ځکه خلک چې سړی په خبره ځان پوهېږي، علم زده کړي چې دا کار د خدای د رضا دی او که نه، او د حضور علیه السلام په طریقه دی که نه. محمد رسول الله زمونږ ټول اعمال او زمونږ کامل اتباع هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او کوم دین چې راوړی دی د هغې په اطاعت کې به تېرېږي. خپله خوښه او خپل نفسانیت او خپل خواهشات او جذبات د خدای او د رسول خلاف د هغې نه به بالکل جدا یو. قل ان صلاتي ونسكي، اے پیغمبر دے خلقو تو زما منز او زما قربانی، زما حج، زما طول نسک او اعمال
او عبادت خالص الله لره دی سړی خالص الله لره کوي خدای پاک په دې دنیا کې نیک نامه کوي که د کاڼي په منځ کې ګیر شي سړی یو عمل وکړي او خدای پاک به خلک خبر کړي دا نیکان د خلکو څومره خوښي او کله کله ابوبکر صاحب رضی الله عنه کله وفات شوی دی او خلفای راشدین او صحابه کرام او اولیاء او ښکلي خلک او خلک یې یادوي هغوی د نوم دپاره عمل نه و کړی د خدای دپاره یې کړو چې سړی د خدای دپاره کوي خدای پاک له ثواب هم ورکوي بلکې دین به خو باندې به خو اجر او ثواب به ګټئ سړی دنیا هم دین کولی شي که سړی دا وغواړي چې زه ډوډۍ خورم په دې نیت چې زما کې طاقت راشي عبادت وکړم ډوډۍ خوراکم دا عبادت که سړی اوبه وڅښي او مخکې بسم الله ووایي او وروسته ورپسې الحمدلله ووایي ټول واړه ګناهونه یې معاف شي یو سړی مسواک مږي د دنیا شی دی غاښونه پاکوالی السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب مسواک دې سره خوله پاکیږي او خدای پاک پې خوشحالیږي چې خدای خوله پې پاکیږي دا دنیا شو او چې خدای پې خوشحالیږي دا آخرت شو نو سړی د دنیا هم ځان له آخرت ګرځولی شي بلکل د دین کارونه به خو خود خالص الله له کوي که خوب کوي په دې نیت چې سبا مې بدن کې طاقت وي چې مزدوري وکړم او سهار لمونځ وکړم وختي وضو کېږم چې وختي پاڅم تهجد وکړم جمع وکړم نو خدای پاک به اجر او ثواب ورکوي په دې باندې قسم دی که سړی هر کار کوي حضور پاک حضرت عمر رضی الله تعالی بیمار و وینې ته بهېدې یو سړی تپوس ته راغی ورته د هغه دا پرتوګ او لنګ لې ښکته نو چې واپس ته نو ده ورته وکتل په داسې وخت کې امر بالمعروف هغوی کو که نه ورته یې وی ارفع ازارک دا پرتوګ او لنګ لږ اوچت کړه فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك دې کې به ستا جامې هم پاکې وي دا دنیا شو او خدای پاک به هم دنه خوشحالي ځکه دا جامې ښکته ګیټۍ پورې چې راځي دا د کبر نښه ده او کبر باندې د خدای غصه راځي نو آخرت به دې خراب شي آخرت کې به دې خدای ګرفتار کړي او سزا به درکړي د قیامت خو ډېره هولناک او خوفناک حالت دی کېدای شي په یو خبره دې ګیر کې بیا به څه کوي په مونځ د دس کې به خلک ګیرېږي چې مونځ یې د ښودنې دپاره کړي په دې مخ پورې راوویشتي شي چې کوم عمل اسمان ته خېږي چې اخلاص سره نه وي واپس کېږي بره یې پرېږدي نه چې دویم اسمان ته راشي ملایکې تپوس کوي ملایکې تپوس کوي چې دې کې خو اخلاص شته او که نشته د خدای دپاره او که څه غلط نیت چې سړی د خدای دپاره عمل کوي خالص د خدای نیت که د دنیا کاری که نه چې سړی حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل دا مسله وکړه وفي بضعة احدکم صدقه چې سړی خپل کور والا سره جمع کوي کوروالی کوي دا هم خیرات دی یو صحابي ورته وایي چې ښځې له سړی ورشي دا څنګه خیرات دی دی خو یاتي شهوته دی خپل خواهش پوره کوي ويكون له اجر دته به ثوابي خپل خواهش پوره کوي ښځې سره نږدې کېږي نو په دې باندې ثواب څنګه ملاوي سړی نه پوهېده حضور پاک ورته وایي که دا اوبه او دا طاقت په حرام ځای کې استعمال شي نو چې سړی واده کوي په دې نیت به کوي یا ښځې ته ورځي لږ کم که ډېر تیز کوم چې کوم خلک ناست دي د دې خلکو حق دی چې دا خلک په خبره پیش د لرې خلک په خپل کار کوي اواز لږ کم کړي حضور پاک ورته وایي که دا طاقت په پردی ځای کې استعمال شو بیا خو زنا شو دې کوروالي باندې دې زنا نه بچ دی ګوره په کوروالي کې وفي بضعة احدکم صدقه او تاسو په کور والا په بوضعه کې یعنی چې د بوضعې نه فایده اخلي جماع کې هم خیرات دی یو خو خیرات دی سړی سبحان الله وایي صدقه ده الحمدلله وایي صدقه ده لا اله الا الله وایي صدقه ده الله اکبر وایي د دې وجه نه هر عمل کې نیت پکار دی چې هر عمل کې دا نیت وکړې چې ما نه خدای خوشحاله شي لا اله الا الله
زما هر عمل به صرف الله دی. دې ته کلمه د اخلاص وایي چې زما مخصوص صرف د رب رضا ده، بل څوک نه دی. دا الله خوشحالول مې مقصد دی، بل مقصد زما بنه چې خدای خوشحالي هسې به موږ نه خلک خوشحالېږي، او چې نیت پکې صفایي نو خدای پاک به دنیا کې مشکلات هم حل کوي. مخلصین چې سړی د خدای دپاره عمل کوي هغه کې یو طاقت وي، توحید والا کې یو طاقت دی چې خدای دپاره عمل کوي. یو 8 صحابه چین ته تلو، چین کې کاروبار کوو، او الله والا خلق په کاروبار کې هم د الله خوشحالول نیت دی. کاروبار دومره تیز شو چې بازار نور یخو او د دې کاروبار به ګرم. بیا چینیان پریشان او چې ټول تجارت پیسې به خودی وګټي او موږ لګا نه راځي. ظالمانو نور دکانداران او دې خو ډېر عادلان و صحابه كلهم عدول، ټول نیکانو، او په دنیا په کار کې مقصد د هغې دینو چې مزدوریم کوي چې زه د حرامو سوال نه بچ شم، د حرامو نه بچ شم. سړی چې مزدوري کوي په دې نیت به کوي چې زه د حرامو نه بچ شم، چې نه کوم بیا به څه کوم، بیا به غلا کوم، که بیا به چانه غواړم سوال به کوم، سوال هم حرام دی، غلا هم حرامه ده، نو دا به نه کوم. نو هغه چین والا بادشاه خبر شو، بادشاه د تاجران لاړل ورته وایي دلته څوک مسلمانان دي او هغې ټول بازار تجارت هغې سره شو. هسې نه چې دا پیسې زمونږ د مل نه بار مل ته لاړې نه شي. بادشاه راوغوښتل ورته تاسو څوک یې؟ موږ د عربو نه راغلي. ولې تاسو ټول کاروبار په لاس کې اخیستی دی او بازار؟ هغه ورته ستاسو دا بازار والا دکانداران ټول ظالمان، ډاک باندې به ظلم کو، حلالول یې په پسه چاړه. موږ صحیح کاروبار کوو، صحیح ګټه کوو، نو ټول ډاک په موږ راغی. هلته خو د قوم په طرف و قوم پرستو، هغوی ورته تاسو وځئ د دې ځای نه. صحابه ورته موږ ته خپل قصور پیش کړي، قصور زموږ سره قصور خو نه شی خرڅو ټیکه او حلاله ګټه کوو لږه شان، او دوی په خلکو زیاتې کوو، خلک هم راغلي وو ورسره. بادشاه وایي څو قصور خو نشته، تاسو څه قصور دی؟ تجارت کوئ. وایي چې قصور نشته او موږ وباسې بیا موږ تا سره جنګ کوو، د جنګ اعلان دی. او هغه عوام هم ورسره ودرېدل، چې عوام ورسره ودرېدل هغه بادشاه غلی شو. وایي څه یې کوئ؟ د هغې برکت دی اوس 8 کروړه مسلمانان دي په چین کې، 8 کروړه. ټیک د بیا ظلمونه یې کړي دونه مسلمانانو چې 6 لاکه مربع میل علاقه د مسلمانانو چین واغشته. خلکو کلمې مو یې خلک مسلمانانو شو. اسلام داسې دین دی چې دې کوم دنیا د آخرت خو مقصود به آخرت وي. دنیا بنه دنیا خو د اودسمات په شان ده، د سپینو زرو کاغذ ته تو دی اودسمات دی، خلک به پسې لیوني شو. نه که آخرت دې پې جوړېږي نو بیا ټیک دی، او که آخرت دې نه جوړېږي په تندر دې ولګي. مولانا عبدالرحمن جامی شر جامع والا عالم، هغه ملتان ته راغلی، دلته یو لوی عالم او پیر او بزرګ و، خلک به د نیکانو سره کېناستل چې آخرت یاد شي او دنیا سره مې مینه کمه شي. عبید الله احرار دوی زه بیعت به ترې وکړم، لکه صفایي د قلب به مې راشي، صفات به مې ښکلي شي، آخرت تیارې به شروع کړم. آخرت هم ایر دی، مرګ هم ایر دی. چې راغی هغه نه و چې ته تجارت په سفر تلو، او د هغه اجره وه او مالونه او حالونه، دا قافلې وې د اوښانو، او دا مالونه څه ځي او څه راځي، څه ځي او څه راځي. اواز نه کوي. حسن څه شو؟ حسن څه شو؟ راپاسه د هغه کسانو ته اواز نشته، تیزومه. دی غریب هم پې نه پېژني. دا ټول د دې ګمبد کار دی. ګمبد چې وي دا بره ګمبد، نو زمونږ هم په خپل اواز تنګېږو، نور خلک هم پې تنګېږي. ګونج دی پکې، ګونج. په جوماتونو کې ګمبد مه جوړوئ، چې ګمبد جوړ کړئ بیا به مسلې وي.
مناره ښه ده مسکر پې کېږي نو هغه چې راغی دا خو دنیادار دی دومره قافلې دومره خرید و فروخت منشیان اوښان مالونه ګودامونه دا خو پوره دنیا د دنیا دا خو دنیادار پیر دی پیر چې دنیادار یې بیا خو هغه پیر دی نو هلته یو شعر ولیکه ولاړه نو دنیا نه مردانس کې دنیا دوست دارد هغه اړو سړی نه دی چې دنیا یې خوښوي او لاړه ایران ته بیا لاړه د ایران چې هلته اوس افغانستان کې ښخ دی ایران ته واپس لاړه یو شپه خوب ویني قیامت دی ملایکې دا خلک په مخه کړي دي څوک دوزخ ته راکاږي څوک یو خوا څوک بل خوا دته هم څه ملایکې راغلې مخکې شه مولي صاحب دکې وله ورکوي حساب کتاب کې ګیر دی دوی داسې پریشانه ګوري راګوري خولې پرې راماتې دي په دې کې دا پیر صاحب راغی عبیدالله حرار صاحب ملایکو ته وایي دا مولي صاحب پرېږدی دا مولا صاحب دته تاسو څه وایي اخوا دېخوا بس زه یې اخلاص کړم خوب و خوب کې خو سړی وي چې راپاڅېد ایمان څه بې ادبي شوې ده او دا سړی خو ډېر لوی سړی دی ورځمه خوبونه ښکلی خوب خو ښکلی تعبیر واپس راغی پیر صاحب هم ناست و مریدان ورسره ناست و لوی لوی علما چې څنګه راغی ورته یې ما ته معافي کوې ما ته هغه ورته یې معاف یې څه چل دی کړی خو خبر نه وي څه چل دی وي زه راغلی وم ستا د اعمال حال کاروبار ګودامونه قافلې منشیان نوکران چاکران غلامان دا ما ولیدل ما یې ته خو دنیادار یې نو مردانس کې دنیا دا شعر مې لیکلی دی بې ادبي مې کړی ده معافي راته کوي هغه ورته یې دا شعر به پوره کوې اوس ده ورته یې دا به تاسو پوره کوئ هغه ورته یې اگر دارد برای دوست دارد که دنیا سره مینه کوي د الله دپاره کوي ښځې ته چې ورنږدې کېږي چې زنا نه بچ شم کاروبار چې کوي د حرامو نه بچ شم چې خوب کوي چې سبا عبادت وکړم او خدای خوشحاله کړم چې اوبه څښي چې طبیعت مې ښه شي سنتو مطابق یې اوس کړم نو دغه پنسي اوچته کړمه کبر به هم نه خدای به هم نه خفه کېږي جامې به مې نه خرابېږي چې سړي پنسي په سپلو کې نښتې او دا سوټې او دا خاورې په پنسو یې پردي څومره بدې ښکاري دا پنډ چې راښکته ډېر زیات بدې ښکاري دا کبر نښه ده کبر والا به خدای پاک نه بخي او ګوري اوسه چې سړی اخلاص وي کار کې برکت وي د الله مدد ورسره وي او زړه مضبوط وي چې د خدای دپاره کوي سعد ابن ابي وقاص ایران فتح کړی دی دلته یو جرنیل ولا مخې راغی ماهان هغه سره په زرګونو فوج مذاکرات شروع شو د ایران او د صحابه کرامو ماهان ورته وایي ما سره ډېر لوی فوج دی او ډېر ټریننګ شوی او اسلحې دي دا څو کسان غریبانان راوستي یو پکې بوډا دی یو پکې ماشوم واړه او زاړه هم ټول راوستي دي او دا تجربه کار هم نه دي دا خلک مه وژنه او ته لاړ شه عربو ته سعد ابن ابي وقاص ورته وایي که یریږي جنګ نه غواړې نو ووایه چې جنګ نشم کولی هغه ته وایي جنګ ووایه چې جنګ نشم کولی چې دی ورته وایي هغه پکار شو او فوج ته یې وایي ورځی پې لاس په لاس جنګ وکړه هسې مخامخ به په زرګونو فوج او سعد ابن ابي وقاص دلته دغه ته وایي خپل فوجیانو ته ورځی پې چې ورلل پې ورداخل هغه خدایي خلک وو جنگ هم د خدای لپاره کوو د پیسو لپاره خو نه کوو نه د ځمکو لپاره کوو د خدای حکم دی بس مشر ووایي چې ورلل پې لږ ساعت پس مسلمانانو میدان وګټه اووه صحابه شهیدان شو او هغوی کې 14,000 مړي پراته وو هغه ماهان هم مړ شو پکې 14,000 کسان مړه او دوی خو اووه کسان حالانکه دې سره اسلحه هم دومره نه وه دا ولې دا توحید وپکې دا اخلاص وپکې دا هر څه د الله دپاره کول مفاد پرست نه و مفاد پرست مونږ خو ټول مفاد پرست وو خودغرضه مفاد پرست چې خودغرضه یې هغه هغې کې زور نه وي
او چې الله والی هغه کې زور دا دنیا ځکه ګټل نه زړور ایمان قوت پیدا کوي عقیده قوت پیدا کوي لا اله الا الله دې کلمه کې ډېر لوی طاقت دی دا کلمه رد شرک هم دی زما معبود صرف یو الله دی الله نه علاوه بل خدای نشته درې خدایان دوه خدایان ډېر خدایان دا نشته پکې دا سپومه خدای نه دی نور خدای نه دی دا د خدای مخلوقات دي ډېر خلک په دې دوکه شو چې نور رڼا کوي دا به خدای وي سپومه ډېره ښکلې دا به خدای وي دا د خدای د طاقت مظاهر دي دا مخلوقات دي دا خدای نه دی نه دا خدای سره شریک دي نه دي ځان په خپله پیدا کړی دا ټول الله پیدا کړی دغه الله خوشحالول پکار دي مونځ کې به د نیت دا وي چې زه د خدای حکم پوره کوم خالص بالکل صحیح مونځ به کوم صفاتو سره به کوم که زکات ورکوم د خدای دپاره به که چا سره ښه کوم د خدای دپاره به چې د خدای دپاره عمل وي هغه دنیا کې هم پکارېږي هغه عمل او آخرت کې هم نجات ورکوي چې د خدای دپاره نه ریاکاري وي هغه سړی غر کوي هغې باندې ثواب هم نشته حضور پاک د یو درې کسانو قصه کړې وه بني اسرائیل هغه کلک د خدای دپاره اعمال کړي درې واړه روانو په سفر باندې درې کسان سخت باران شو په دې غرونو کې هولینډ سلیډنګ کېږي لینډ سلایډنګ ګټې راپروز دي په دې غرونو کې دوی په یو غار کې پټ شو چې دا باران ډېر تیز دی چې باران ودرېږي نو بیا به ځو چې غار ته ننوتل تیز باران طوفان دومره تیز باران چې ګټې د غر نه راغورځول یو غټ غټ چټان راغه په دې غار په دې خوله باندې ورغی لکه قولفې باندې چې سړی سر کېږي داسې بند شو دوی حیران شو پریشان شو کاڼې ګوري دا خو ډېر غټ دی زور کوي دا خو اخوا کېږي نه دلته به مړه شو او موږ نه به څو خبر هم نه دا درې واړه وایي راځئ زمونږ امید ځای صرف الله دی زمونږ سهارا الله دی الله والا خلک یو څه اعمال یې الله دپاره کړو دا درې واړه وایي د الله نه به دعا وغواړو او یو خپل عمل یاد کړي چې د خدای دپاره م کړي یو کس پکې وایي یا الله زه خو ګډه به مې سرولې او ماښام به مې چې پی اولشل ما به مور او پلار له مخکې پی ورکول بچو له به مې رستو ورکول دا زما یو طریقه را روانه وه یو ځل ناوخته شو ګډه مې لرې ځای ته بوتلې وې ناوخته راغلم مور او پلار مې ودو ما ګډه ولشلې او جام مې د پیو ډک د مور او پلار تر سر کې نیولو ساره پورې ولاړم راپاسول مې نه چې خوب یې خراب نه شي سار چې مور پلار راپاڅېدل نو پی مې ورکړ هغې وڅښل یا الله که دا عمل ما ستا دپاره کړی ستا د خوشحالولو د نوم دپاره مې نه دی کړی شهرت دپاره مې نه دی کړی څه خپل غرض مې پکې نه و بس ستا د رضا دپاره یا الله دا ګټ زمونږ نه اخوا کړي یو ګړ شو ګټ لږ وخوځېده رڼا پکې راغله خو دې راوتې نه شو هغه بل وایي یا الله زما د تره لور وه زما ډېره خوښه وه ښکلې وه او زه پرې عاشق وم او زما اراده دا وه چې زه دې سره بدکاري وکړم یا ما سره شي زما خبره ومني ارزو خواهش ما هغه یو ځل مجبور شوم ما ته وایي ما له دونه پیسې راکړه نو دا کار به وکړم زه لاړم مزدورۍ پسې پیسې مې پوره کړې او دې جینۍ له مې ورکړې هغه جینۍ راغله چې کله موږ بدکاري کوو دا جینۍ داسې رپېده د خدای د یادې ما ورته چې ولې رپېږې وي ما دا کار نه دی کړی په عمر کې ما بدکاري نه ده کړی او ته دا مهر مه ماتوه دا کار مه کوه وي په ما باندې د خدای یاره راغله او بس ما وی چې نه کوم دا ما ورته دا پیسې ستا هسې شو ځه پیسې دې هسې هم شته او ځه دا کار نه کوم یا الله که دې ښځې سره ما دا احسان کړي او دا بد کار ما ستا د یرې پرېښي ستا د نوم د خاطره دا ګټ اخوا کې ګټ لږ شان نوره مه اخوا شو هغه درېیم کس وایي یا الله یو مزدور موږ سره مزدوري کوله مازدیګر کې مزدوران مرور شي کله
په پیسو مرور شو، پیسې یې پرېښودې، یو یې نړۍ یا د هغه غله وه، هغه یې پرېښوده ولاړ. ما خو نه پېژنده، نه نوم نه پته اته پته. ما هغه غنم وکرل او هغه ډېر وشو. یا یو چیلۍ وه، د هغه مزدور په پیسو مې یو چیلۍ واخېسته. هغه چیلۍ بچي راوړل فارمونه شو، ډېره ځمکه مې پرې واخېسته، څاروي شو. هغه سړی چې ته ډېر عمر پس راغی، ما ته وایي مزدوري به یې نه ونو، ما ته وایي تا ما پېژنې؟ ما ورته یې پېژنم، د هغه مزدور یې که نو یا هغه مزدوري زما هغه مزدوري ما له راکړه. په هغه ورځ یې پرېښې وه، زما ورته ضرورت دی. ده ورته وایي دا ګډې څومره ولاړې، دا افغانې میښې او دا کورونه دا ځمکې دا ټول ستا دي. هغه ورته وایي ما پورې خاندې. دی ورته وایي نه خاندم نه، دا ستا هغه پیسې ما وچلولې او د خدای دپاره ما کړي. زما پکې څه مقصد نه و، نه ما خودغرضي کړې ده، نه مفاد پرستي. ما وایي د مزدور پیسې دي د الله دپاره، زه دا سرمایه ډېره شوه ډېره شوه ډېره، یو دوکان کله کورونو ته ورسېد، دا ټول مال ستا دی وړه. دې کې ما دې کې نوکران هم ما اخېستي دي، دې کې ما ځمکې هم اخېستي دي. چې د خدای دپاره عمل یې که نه، په دنیا کې هم د هغې نه افتونه هغه لرې کېږي. چې سړی د خدای دپاره عمل پیدا کوي، نیکانو سره دې کښېني، ښکلي خلکو سره چې الله والا خلک وي، چې هغې ته ستا اصلاح وکړي، چې هر عمل د خدای دپاره کوه، نیت پکې مه کوه. خدای به د خلکو په ژبو تعریفونه راولي، قسم دی چې د ریا دپاره کوې، څوک په دې اړو صفت نه کوي، خلک وایي ځان ښایي. او چې د خدای دپاره کوې، خلک به وایي په خپله به دې صفتونه کېږي. دا هم خوشحالي ده. ابراهیم علیه السلام وګورئ، څونه کلک موحد و، اور ته یې ورودانګل که نه، د هغه اخلاص او پکې کامل توحید او په خدای په ذات یقین و چې خدای ما نه سوځوي، نو ما دا اور نشي سوځولی. دا اور د خدای د حکم تابع دی، دا د خدای حکم او امر چې اور ته نه وي ما نشي سوځولی، او که وي نو ما به وسوځوي. بس اور ته یې ورودانګل، پروین نه وه. دا د هغه ایمان برکت دی. کنې لوی لوی طاقتور خلک دي چې ایمان پکې نه هغه کمزوري دي. ایمان برکت دی. ایمان یونس علیه السلام د کب په خېټه کې یو کلمه ویلې، لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك، ته بچ کوونکی ذات یې، لا اله الا الله. کلمه د اخلاص یې ویله، هغه کب الټی کړ، فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه. چې ما بچ کوونکی الله دی، صرف الله ته آواز وکړو. ابراهیم علیه السلام وی حسبی الله، مال الله کافی دی، مال الله کافی دی. الله زما د حال نه خبر دی چې ما الله بچ کوي نو ما بچ کولی شي. سړی اخلاص وي، هغه کامل یقین په خدای پاک باندې ایمان یې مضبوط وي، داسې خلکو مقام هم اوچت دی، خدای وله ورکوي. اون تانوي صاحب رحمت الله علیه، اون عطا الله شاه بخاري وله یو راغلی، الله والا خلک که نه هر څه د الله دپاره کوي. عطا الله شاه بخاري صاحب ډېر لوی سړی و، او ده یو 10 کیلو مټۍ یې واغېسته او ځان سره یوړه وي تش. ما ته مشرانو ویلي چې داسې لوی الله والا د ځینو ځان سره څه یوسه. دا 10 کیلو مټۍ ځکه ډېر مسافري به وه، دونه څوک تللی نه شي. یو ځل ملاقات به تانبون ته ورغی، هلته میلو شو جومات کې، ورته وایي څوک یې؟ وي زه عطاالله. د شکل نه به تانوي صاحب ته پېښ شو، خو ډېر لوی فراست و. وی پوره نوم واخله عطاالله. ده ورته وایي پوره نوم واخله. چې ورته ووایي زما نوم دی سید عطاالله شاه بخاري. اوس ورته موږ رحمت الله علیه وایو. ښه څنګه یې جوړ، ښه خبرې چې کولې. بیا ورته وایي راغلی ملاقات له اصلاح دپاره چې دلته مې اصلاح وشي. دې پورې ته د اخلاص چې پیدا کېږي للهیت، دا د لویو خلکو پاکو الله والا خلکو سره به ناسته پکار دي. خامخا د هغې کتابونه به ګورې، خپل ځان به بدلی، علي به دغې. هغه ورته وایي دا 10 کیلو مټۍ مې راوړې ده تاسو ته، لکه د بل ملک راغلی و که نه، دی خو دې علاقه یې ډېره لرې وه.
هغه ورته وایي زه خو چې اول ملاقات یې زه هدیه چا نه علم. ده ورته وایي ما ته خپل پلار دا نصیحت کړی و چې داسې ډېر لویو خلکو راځي پاکو خلکو ته نو ځان سره سوړه. نو ما د پلار په نصیحت باندې عمل کړی دا مټۍ مې تاسو له راوړې مېلمانه هم ډېر یې هلته مریدان یې مې خانقاه وي په لږه خو کار هم نه کېږي لنګر یې پکې هر څه پکې هغه خو خیر ډوډۍ به خلکو خپله خوړله هلته خو بیا به هم تانبي صاحب روزانه مېلمانه به روزانه غرمه ماښام هم مېلمانه 14 14 دېرش شپږ دېرش څونه کسان ډوډۍ به یې خوړله او نورو خلکو به خپله په ډوډۍ خوړل لکه شب جمعه کې چې خلک خوري په زرګونو خلک به په سوونو دا 10 کیلو مټۍ خو زه نه علم ما ته پلار ده ورته وایي ما ته پلار ویلي چې ځان سره یوسه تانوي صاحب ورته وایي ښه چې ته دا خبره کوې ما ته هم پلار ویلي دي چې ملاقات څوک اول ځل کوي د هغه د لاس شی به نه علي بس دی هم چپ شو بیا ورته وایي ځه ډوډۍ وخوره غرمې او خوب هم وکړه ماسپښین بیا مجلس ته جومات کې بیا به مجلس کې کښېنې نو بس د ډوډۍ وخوړلې اوده شو مټۍ خو هغه یو نړه وی جواب وګوره جواب ماسپښین به ملاویږو چې خوب یې وکړه ماسپښین مونځ نه پس بیا ناست و دولت شاه بخاري خو ډېر قابل و لوی خطیب و د دنیا هغه داسې ترسکونې خبرې او مزاحیه او لږ زړه چې خوشحالي دا خبرې کولې تانوي صاحب هم د هغه په خبرو فن واخیست او نور موریدانو فن واخیست بیا ورته وایي چې هغه جواب دې معلوم کړ وی نه جواب خو ما نه راځي وی جواب درته ښیمه که نه وی داسې ووایه کہ زو سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ یہ قبول کر لے زو عطا اللہ شاہ بخاری تا تا اڈر کو مجدا بکے اڈر خوبید قوانیننا عمل بپی دیوتا پا جڑا شوی زو زانتا سید چتا ویدش لیکن خپل عاجزی پاکی و دمرا چی صفتو نکی کی پا خپل کی کی چتا خودی رب ویزو زانتا سید چتا ویدش تو خودی گناہگاری ما تا در آغلی سید ځان ته په جړا شو وته تا نبی صاحب به جړل به ته هغه مټۍ قبول کړه چې الله والا خلک یې غیر الله لپاره راوړی وکنه هغه ته واغشته جواب یې مته وخو او بیا هغه رقت راغ ټول مجلس خلکو جړل الله جل جلاله من هر عمل کې اخلاص پیدا کړي الا لله الدين الخالص عبادت صرف د الله حق دی چې څه کوي چا سره ښه کوي د الله لپاره یو ړوند سړی په سړک ماړوی د الله دپاره یې واړی دا ړوند دی سړک باندې تللی نه شي زه الله باندې که چا سره غوټه وړی بیا د الله دپاره وړم که یو کونډ ړوندو سره مدد کوي د الله دپاره که مونځ کوي ښکلې مونځ کوه ښکلې قومه جلسه ښکلې خو د الله دپاره که خلک وي او که خلک نه وي او که کور کې مونځ کوي او که ځان لکې که دعوت کار کوي تبلیغ خالص د الله دپاره چې خالص د الله لپاره خدای پاک هندوان مسلمانې او انګریزان مسلمانې سونه انګریزان مسلمان شو د تبلیغ د برکت کارګزاري چې ونه په نور ملکونو کې ګرځي هغه واغشتو جماعتونه شو خلکو ول بخپله ورکړي او جماعتونه جوړ شو چې سړی د الله لپاره د دین کار کوي هغه کې تاثیر می او هغه کې برکت می هغه کې قوت می هغه کې د خدای مدد می ای که خیر و برکت می ای معنی آخرت هم ملاوی او دنیا هم ملاوی الله دې موږ د ریاکارۍ نه وساتي او زموږ هر عمل د خالص د خدای د رضا لپاره الله وګرځوي صحابه کرام چې څونه کامیاب شوي دي هغې مخلصین و آمنو کما آمن الناس یک شان کسانو چا خپې نه څوک ګوډ چا لاس کټ چا سترګه ړنده غریبانان د چا یو پرتوګ او کمیس بنو جامع هم نه وي خو خدای پاک والا مدد هر ځای کې کړی دی هر ځای کې سړی الله ورشي یوسف علیه السلام وګورئ که نه سړی الله والي د ګناه نه هم بچ کېږي پیغمبران خو بچ دي خو په طور عبرت قصه ده چې په کمره کې ښځې ګیر که خدای الله والو زه زنا چېرته کولی شم زه به خپل الله خفه کوم قال معاذ الله اجنۍ ورته وایي دی خوا راشه قالت هیت لک دی وایي معاذ الله زه د دې کار نه پناه واړم د خدای په مدد چې خدای ته د توجه وي په مخه مدد راغی تعلیم ماتې شوې
او و دروازې ټولې کولو شو یوسف علیه السلام بار ولاړ او ته لږ سات کې او دا جنۍ او پسې لاړه کمیس ته یې راښ کړه شانه یې کمیس اوښتېده او په دې کې خاوند هم راغی هغه ته ښه پته ولګېده زما دا ښځه خرابه ده یوسف علیه السلام نیک دی چې سړی د الله دپاره ګناه پرېږدي نیک عمل د الله دپاره کې دونه طاقت به وي چې دونه به یو ډېرو خلکو کې په شریک هم طاقت نه وي ځکه دا ښکلي خلک کامیاب شوي دي دنیا کې دا ټول مخلصین دي دا چا لیکلي چې جومات وقف نه او بلډنګ جوړوي جومات په مونځ پکې کېږي هغې ته مصله وایي وقف ضروري نه دی جومات که وقف نه هم د جومات په شکل کې عارضي جومات وي نو مونځ پکې کېږي ماه سفر خو لا شروع نه ده هغې باندې به بیان چېرته کوو نحوست په ماه سفر کې نشته دا د جاهلو خلکو عقیده چې دا میاشت پیره ده او دې کې مصیبتونه راځي او بدفعلي په قبرونو باندې باته بلول او شمع بلول څنګه دي دا ناروا دي او دا اسراف دی او دا د عیسایانو طریقه ده چې په قبرونو شمع بلي نیکان په قبرونو شمع نه بلي دا قمقل موریدان ولا یو نیک سړي له شمع بلي بوټي لګول هم په خانه دي ګملې خودل بوټي لګول دا په ټیک نه دي صفای خدا ګن به ساتي او قدر به کې قبر د پاسه کې ناستل منلي او قبر په خول قبر باندې غلاف اچول قبر طواف کول قبر خولول دا ټول ناروا دي دا نشته دا صحابه کرامو نه دي کړي او دا قبر ارسم نه صحابو کړي دي او نه زمونږ امامانو مجتهدینو کړي دي د جمعې پر سنت دي سلور رکعت مخکې سنت دي دا فرض نه مخکې او سلور رکعت رستو سنت مؤکده دي او دوه غیر مؤکد سنت دي شپږ رکعت سنت رستو دي په شپږو عمل پکار دی سلور قول حضور پاک کړی دی او دوی په خپله کړي دي قول او فعل چې یو دی شي امام ابو یوسف صاحب وایي شپږ رکعت سنت کوي جمعې لمونځ پسې دا سلور رکعت پکې سنت مؤکد دي او دا دوه رکعت سنت غیر مؤکد دي خو سنت دي وی د جمعې لمونځ په کوم کلي کې روا دی کوم کلي کې جمعې لمونځ هغه کلي کې روا دی یا هغه ښار کې چې کم از کم 2000 نه تر 2500 پورې آبادي پکې وي هندوان وي مسلمانان وي او سکان وي هر څنګه چې وي خو چې 2500 آبادي وي د کلي دا غټ کلي دی او دې کې د ضرورت څیزونه ترکاڼ پکې وي لوار پکې وي ډاکټر پکې وي تنور پکې وي حمام پکې وي د ضرورت څیزونه سبزي پکې خرڅېږي کریانې دکانونه بازار هم پکې وي ضرورت اشیاء پکې تقریبا ملاویږي چې کم عام دغه ځای کې د جمعې لمونځ کېږي او که وړوکې وي نو هغې کې بیا نه دی پکار ماسپښین لمونځ به کوی وي که یو ځای کې عام خلک نشي ورتلی او پابندي وي ګیټ بند وي دننه جمعې لمونځ کېږي نه چې پابندي پکې نورو خلکو ته چې نه به راځئ او ګیټ بند وي او دننه داسې یو دفتر وي یا کار هغې کې لمونځ نه کېږي او چې اجازت وي که څوک ځي که څوک نه ځي نه دی ځي که نه خو منې کوي نه ده لمونځ نه څوک نو بیا پکې لمونځ کېږي د جمعې کنې ماسپښین دی کوي یو غټ کلي دی یو ورسره وړوکې کلي وي دواړه غټ کلي کې آبادي ډېره وړوکې کلي کې کم 2 کلي وي لکه 2 کلي په یو حسابي که نه کمیاس کې پکې یو فرلانګ ځای وي یو کلي دی تورو مایار پلانکې دا جهان آباد دی او دا بل نوی کلی دی داسې 2 کلي وي چې یو فرلانګ پکې ځای وي دا په یو کلي باندې حساب دی یو فرلانګ او که ډېر پټي پکې وي یو کلي دلته یو بل ځای کې 2-3 میله نو هغه جدا دی نو که هغه 2500 آبادي وي نو لمونځ پکې کېږي که نه بیا به پکې لمونځ نه کوي حضور پاک په ځنګل کې د جمعې لمونځ نه کېږي که ډېر خلک وي په لکونو خلک وي په ځنګل کې لمونځ نه کېږي نبي علیه السلام عرفات کې په لاک خلک و 1 لاک نه زیات او د جمعې ورځ وه د جمعې لمونځ یې نه دی کړی که د جمعې لمونځ هر ځای کې کېده لکه غیر مقلد وایي نو په عرفات کې د جمعې ورځ وه حج کې او حضور پاک د جمعې لمونځ نه کړو د ماسپښین لمونځ یې وکړو لکه د زیارت د ورځې په شان او د چهارشنبې د ورځې په شان د جمعې لمونځ حضور پاک د جمعې په ورځ نه دی کړی که دا هر ځای کې کېدی نو بیا به یې کړی وي 1 لاک خلک وو ورسره د دنیا خلک په دیهاتو کې نه کېږي وړو دیهاتو کې ځنګل کې جمعې لمونځ نه کېږي تاڼه وي یا د فوج بیرک وي
اول تا آبادی نه دنه ای کې جمعې مون نه کی ماسپخین مون دې کوي کنه جمع دې کوي ماسپخین ځان له مون نه خرابای ماسپخین او کوي که جمعې او نه شي نو ماسپخین به بیا کوي دا څه خلک شته چې مون نه کیږي او کوي هغه به د جمعې په مون نه د شوی ماسپخین مونږونو قضا بروړي د جمعې پر از کم اذان سره کاروبار بندول پکار دي د عثمان صاحب اجماع د صحابو د دویم بانک دا اول بانک دا رستو زیات شوی په خوا یو بانک به مدینه منوره ډیره غټه شو آبادی ډیره زیاته شو نو هغه به خلک نه را رسېدل بازارونه به نه بندېدل نو بانک یو زیات کړو صحابه کرامو په مشوره او ټولو په اتفاق وکړو چا په انکار ونه کړو دوه بانک د جمعې سنت دی علیکم بسنتي زما طرز زندگی زما طریقې او د خلفای راشدینو طریقو پسې لاړ شي دوه بانک اتباع وي درې بانک باندې نه به یو وي دوه بانک به یو دا دواړه سنت دي علیکم بسنتي سنت نه مراد دین دی ما چې کوم دین راوړی دی او زما د جون کومه اطاعت دی تاسو د خلفاو اطاعت وکړئ زما اطاعت کړئ سنت په معنا د اطاعت سنت په معنا د دین سنت په معنا د طریقې طرز زندگی زما طرز زندگی او د صحابه تاسو دا اختیار کړئ علیکم یعنی اعملوا تاسو په عمل کوئ دویم بانک دا اول بانک چې موږ دلته وایو دی کې به دکان هم بند دی کارخانه هم بند دی مزدور به هم ځي مالک به هم ځي داسې به نه کوي چې کارخانه کولو اسټارټ یو مانځه راځي کارخانه به بندېږي جمعې مونځ به بندېږي او دکان به هم بند دی صرف د جمعې تیاری کولی شي لکه غسل کې یا مسواک مګې چارهدام کې یا اودس کې جامې بدلې نو د جمعې تیاری پکې دویم اول اذان پسې کولی شي او د تیارۍ نه علاوه نور کارونه خرید فروخت خرڅول اغشتل مسواک اغشتل هم ښه نه دي شات اغشتل او چڼې اغشتل هندوانې خوراک یو کار به وږي اغشتل کپڑا اغشتل بوټان اغشتل دا به د جمعې د اذان اول نه پس نه کوي بعضې خلک نه پوهېږي را روان دي څوک څپلی دي څوک ټوپی دي څوک څادره دي تاسو به نه کوئ دا خلک قمقل دي دکانداري د اول اذان نه پس بنده ده نشته د اجازت اوس دین باندې عمل نه کوي نو مسلمانان ذلیل شو که نه چې مطابق د خدای او د رسول په احکاماتو نه چلېږي نو برکت به دې ختم وي مسلمانانو برکت ځکه نشته مسلې اوري عمل پې نه کوي مسلې اوري عمل پې نه کوي تاسو به د اول اذان نه پس دکان نه کولاوئ بند به داسې وي چې یو کس بل جومات کې مونځ کوي هغه رستو وي داسې دغه ترتیب کېدی شي خو اول اذان چې کم تاسو ته نږدې دی وشو بس دکان بند کارخانه بند فیکټري بند ملازمین چوټي افسر چوټي مالک چوټي مالک به ځي دا حکم دی په عربو کې په دې هندوانو باندې دکانونه بند دي سیکانو باندې چې ګاهک ونه درېږي چې دکان کولوي بیا ګاهک ودرېږي یاره راکړه دا یاره راکړه دا جمعې مونځ اته سوه آبادي وي 400 کوره 800 کوره جمعې مونځ پکې کېږي نه جمعې مونځ به نه کوي 800 کورونو کې مونځ کېږي ضرورت شیزونه پکې نشته ترکان پکې خو نه پکې نه تنور پکې خو ډاکټر پکې نه ډېر شیزونه پکې هغه عام چې معاشره کې ضرورت دی بازار پکې نشته دوه درې دکانه په دې باندې مونږ نشو کولی عبدالرحمن د یوسف صاحب بچی دی هغه لپاره دعا کو بیمار دی ډېرو مودو راسي الله پاک دې صحت نصیب کړي وی اورور د خپل خويندې وخی او د عقور نه وباسي دا جایدا خو ناروا دي زنانه به داسې نه وخی ښځه سړی والی شي په دې خبره چې مونږ نه کوي یا ښځه والی شي ستر نه کوي یا زیارتونو له ذکر یو خوا ذکر بل خوا او یا خاوند ته ښایسته نه د سوټو لاسونه مردار څخه د خټو هر وخت څخه دوی ته ځي دی ورته ویل خو غاښونه پاک کړه که نه ښځې به مسواک مږي چې دا ښځې غاښونه زړې خاوند پې څه کوي د خاوند غاښونه سپین پکار دی او د ښځې چې خولې نه خراب بوی ځي نو بیا پې څوک څه کوي حضور پاک بر وخت مسواک وخه
طالبانو ورته وویل صحابه کرامو چې تاسو ډېر مسواک مګئ، وایي زه ملایکو سره خبرې کوم او د ملایکو دا بوی ډېر بدې شي، د خولې بوی، د لاړو بوی، کنه د خولې بړاس شي خامخا. نو زه مسواک ځکه مګم چې ما سره ملایکې هر وخت ملاوېږي او د ملایکو دا د خولې بوی نه دی خوښ، مسواک سره بیا لاړ شي. نو چې ښځه صفایي نه کوي نو والی شي، هم په ملا به یې وښیي او خور باندې څه کوي، مور پیش او پلار یې پیش. زنانو باندې رحم پکار دی، وعاشروهن بالمعروف، نرمي، نصیحت، وصیت. دې زمانه کې تاسو ورته واعظ وکړئ، نصیحت ورته وکړئ. دا چرسیان لوڼه یا ایس کی که نه، نو کله په ښځه را باندې کې، کله مور په تماچه ولي او کله پلار په کاڼي په سر ووایي، کله کور کې پیلې ماتې کړي. لیوني دي که نه، ایس کی او سګرټ چسکي دا چرس و، دا خو لیونی شوي، دا خو روغ سړی نه وي. وی که انسان دکانداری کوي او موز وخت کې ګاګ ډېر شي نو څه وکړي؟ بس دې د آخرت خوښ کړي. بل توثرون الحیات الدنیا، دنیا دې نه خوښوي، خدای پاک د دې مذمت کړی دی. والآخرت، و آخرت ګټه ښه ده. د دې ګاګ ګټه چې څومره ده، د موز ګټه ته ډېره ده. بند کړه ورته یې وروڼو د مانځه نه پس راشئ یا د بل چا نه والئ. ته وګوره چې ستا دکان کې خدای برکت، پیسې به لږي، برکت به پکې ډېرې. د دکان د مانځه وخت کې سودا مه ورکوې چاله، ورته یې وروڼه نه شم خرڅولی، د مانځه وخت دی، جمع تیاره ده، زه ځمه، بل چا نه والئ یا ما نه رستو راشه. یا هلته ولیکه چې زموږ په وخت کې به سودا خرڅول بند دی. یو سړي نه د جمعې مونځ نه مخکې څو رکعته سنت کول دي؟ 4 رکعته سنت کول دي. اصل نفل کولی شي، نور هم نفل روا دی. وی که خاوند ما مور او پلار نه منې کوي نو حق یې شته؟ نه، مور او پلار کله میاشت کې تللی شي ښځه. چې امام سلام وګرځي او تا نه رکعت تلي نو ته به څنګه وایې؟ نو ته به سبق اول رکعت به وایې، سبحانک اللهم ویل شته اول رکعت چې موږ لاهور ته تلو، موږ ته معلومات نه و، پوره مونځ هم کړی دی. که پوره مونځ کړی په قاعده باندې ناسته کړې مازدیګر نو مونځ دې شوی دی، او که قاعده باندې ناسته نه کړی نو بیا به دوباره مونځ کوې. نیم مونځ پوره مونځ دی په سفر کې. که هغه د امامانو پسې هم کړي نو خیر دی، بیا شوی دی. او که ځان هم پوره مونځ کړي نو مونځ نه کېږي. که په دویم رکعت هم ناسته نه کړی انسان، او که په دویم رکعت هم ناسته کړي ماسپښین، مازدیګر، ماسخوتن، دا درې واړه مونځونه ستاسو شوي دي. خاص ایامو کې ښځې پالش مګلی شي او مګلی شي، خاص ایامو کې بیا چې لامبي نو دا دې لرې کړي. بعضې ښځې ګرمۍ کې لوپټه نه استعمالوي. لوپټه فرض ده. چې کوم ښځې سر ښکاري دا خو بېدینه ده، سر پرده ده، غوږ به هم پټوي، غوږ هم په سر کې داخل دی. الاذنان من الراس، غوږ دا به پټ ساتي په مانځه کې. که د کومې ښځې په مونځ کې غوږ ښکاري مونځ یې نه دی شوی. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. یا الله مونږ نه راضي شي، مونږ کې اخلاص پیدا کړي، مونږ به عمل مسلمانان کړي. ډېر لوی مرحلې را روانې د قیامت، خوفناک حالات او خطرناک حالات به وي. چې سړی پوره په دین باندې عمل وکړي او د ګناهونو نه ځان بچ کړي، نو آخرت ورځ به خدای پاک ته مخامخ به مختورن نه وي. یا الله مونږ مختورن مه ګرځئ، مونږ رسوا کوې مه، بلکې که څه غلطۍ هم ډېرې کړي هغه مونږ ته معاف کړي، او آینده هم د ګناه نه کلکه اراده وکړو چې ګناه به نه کوو، او نیک عمل به صرف د خدای دپاره کوو، چا د شهرت دپاره، ښودنې دپاره به نه کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.